رحیم زمونږ چې څومره مشرانو کشرانو خبرې وکړې نو هغه د ایجوکیشن دغه چې کوم زمونږ دا پراجیکټ چې دی دا یو ایجوکیشن پراجیکټ دی په هغې کې دننه ایجوکیشن مقصد څه دی چې ایجوکیشن موږ پازیټیو چینج به په سوسایټي کې به موږ پازیټیو چینج راولو د هغې دغه دننه خبرې دی زمونږ د مشرانو کشرانو وکړې موږ به هم انشاءالله د دې نه اخوا دېخوا نه ځو خو زه به حیثیت یو پلای تنظیم نوجوانان نصیر آباد صدر د میډیا والا شکریه ادا کوم زمونږ چې دا څومره کلي کشران مشران راغلي موږ د خلکو په شان اعلانونه نه دي کړ ګورئ په کلي کې دا زمونږ دا کسان په خپله دا څوک خلک بېلدلي نو دغه کسان راغلي که چېرې داسې ضرورت شو نو بیا به دا علاقه چې دا یا نور چېرته څه ځایونه چې دي نو هغه به بیا موږ پول ډکو هغه به بیا جدا اعلانونه چې موږ وکړو نو هغه به بیا جدا صرف زه د خپل قوم ته او د کومه شاکنۍ والا یا څومره زموږ کشران مشران چې دي موږ ټولو له د وسه پورې عزت ورکړی دی ټولو هغه خپل څومره تعاون چې دی هغه هم د محکمو سم هم کړی دی د سرکاري اعلی او چارواکو سم هم کړی دی د دغه شاکنۍ د مشرانو سم هم کړی دی حالانکې موږ چې ناست یو نو هم هغو پسې هلته تللي وو خبرې د جرګې چې څومره شوي دي د هغې چې څنګه اقبال صاحب د دې دغه د اپروف وخو دغه شان زموږ څه د هغې د جرګو مرګو اپروف هم شته جرګې به دې کې شوي دي هر څه پکې شوي دي خو زموږ د قوم اخري خبره چې کوم ده نو هغه د خالي د ورځې مازدیګر را روان کوم د خالي ورځې مازدیګر چې دی دغه زموږ اخري خبره ده د دغې نه اخوا بیا موږ نه جرګو ته جوړ یو نه نور څه خبرو ته جوړ یو که سیاسي خلک په دې کې څه خبرې هم کوي نو د خالي د ورځې پورې دی دا کمپلیټ کړي دا قوم د ټول لاس وت کې دغې خبرې ته موږ جوړ یو که نه اخري د خالي ورځ ده زموږ سره خالي مازدیګر باندې به موږ خپل کار شروع کوو نو ډېره مهرباني شکریه